تاسو زمونږ پیسې غرق کړه خدای دې کور وران کا تاسو زمونږ تباهي وکړه د عمراني سیاست په دې کې چې عمراني ریښې زمونږ ریښې پسې نه ګورو موږ خپل ځان په کول غواړو او دا وزیر اعلی سره اړو سړی نه دی خدای راسي کړي سړی بابا څه به دی حکومت نه خوشاله دوه خبرې کوم دي ورته ته کنټینر جوړې او دا کې د قوم پیسې تباہ کړل د قوم پیسې تباہ کړل کنټینر جوړې ته پای کې کورسي ای سی ګانو لګول ته په دې کې ګر خدا قوم بس کوي تا خدای تباہي وکړه هغه پسې په بیلونو کې زرګونه ورپسې راځي هغه تا تباہ کړل نو ته چې کوم دې کنټینر نه سم شاو د کارې هي پسې ګرځي ته عمران خان ری هي پسې مړداري خې پرې خې دې پتندر هغه دغه کړی حکومت هغه جج کې کړی موږ خو نه کې کړی موږ کې کړی وته وای ته وای دې خپل دغه باندې صبر وکړه چې ته کله سٹارټیم برابر شي بیا ور جج راو باس ٹھیک شو جی ډیره مهرباني دا درنې جلوسونه راړو دا ټول دا ردی لپاره جی دا درنې دا دي چې کوي دا دې لپاره او دا وزیر اعلی سره اړو سړی نه دی خدای راسي کړي سړی زره کول اډیر حاجی برخان الدین زمانوم دی او دا زموږ په دې په یوټل کې خدای کو دې نه یره کوم تیسه شيری تیسه شي تاسو زمونږ پیسې غرق کړه خدای دې کور وران کا تاسو زمونږ تباهي وکړه ها بدقه مې دلته کې چې د دې چوک دا کم دي د دا چوک دا کار نو کوم دی کوي موږ په دوړو په دغه غر بیړې را لګر کړه او دې پیسې ادي او په کنټینر لګي ځکه کنټینر سکو کدي ځوانانو ته سوي بل هغه اتمه پر نجی دا تاسو ته په سرحد کې وی اداره پښتنو نه د پښتنو دې کې ډم شاهه بس یو 50-60 کسان دي ډم شاهه لا د سری نور پښتنو ټول نواز شریف او شهباز شریف سری زه نه مانم دا کني او دی وی که خلک کوي نه وي ځان نه براسټ وته پیګم نه ته په پرورې باندې مونږ لیدل کنه شکرونه وتل خو سي بیا کنټینر چې کوم دی ازادي یا موت ازادي د دې مخته ګورمت دی را مخامخ سي دی کې اموت په پتو لګي چې مونږ وتر سره مونږ هو تباہ شو مونږ نور بس یو سړی سره د 400 د شلو په دا کړی نو بس تاسو مونږ دونه تباہ بیړې را لګر کړه بابا عمر د ډیر د سیاست خو ډیر کتلی وی تاسو څنګه سیاست کې دا سیاست چې کوم دا سیاست دا غلط دی د عمراني سیاست په دې کې عمراني ریښې زمونږ ریښې پسې نه ګورو موږ خپل ځان په کول غواړو دا پول جوړول غواړو دا دوله ختمول موږ دا غواړو موږ صحت غواړو تعلیم غواړو ارڅ تباہ کړو اخو ارڅ تباہ بس ټیک شوی ډیر